Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah who is the most merciful and mighty. My name is Abdullah. I am from Lower Dev. Dear brothers, Assalamu alaikum. Recall your memory. په previous lecture کې مونږه د کینډم پروټیسټا خبره کړې و. مونږه کینډم پروټیسټا کې هغه ارګانیزم راوستیو چې د هغې د پلانټ لایک کریکټریسټکس هم د انیمل لایک کریکټریسټکس هم او د فنجای لایک کریکټریسټکس هم. بیا مونږه یو ټرم یوز کړی و پولی پایلټک. مونږ ویلو چې نو سنگل کامن انسیسټر بدی کې سنگل کامن انسیسټر نه وي. که مونږ وګورو د دې د پلانټ لایک کریکټریسټکس هم دي، د فنجای لایک کریکټریسټکس هم دي او د انیمل لایک کریکټریسټکس دي. مونږ یو بل ټرم یوز کړو ډایورس. نو ډایورس ډیفرنٹ وای. مونږ ویلو چې د دې د پلانټ لایک کریکټریسټکس هم دي، د انیمل لایک هم دي او د فنجای دي، ځکه مونږ د دې لپاره ډایورس یوز کړو. بیا مونږ بل یو ټرم یوز کړو exclusion meaning exclude opposite to include. یو شی شاملول دا د دې اپوزیټ دی د exclude. نو دا کیک آوټ شوی دی د پلانټ کینډم چې دی هغې دا کیک آوټ کړی دی ځکه چې د دې څه کریکټریسټکس د پلانټ په شانتي وو خو څه د هغې نه بدل وو. انیمل کینډم دا کیک آوټ کړی دی ځکه چې د دې څه کریکټریسټکس د انیمل په شانتي وو خو څه ډیفرنٹ وو، د هغې د وجې نه دا کیک آوټ شوی دی. دغه شان مونږ پنجای ویلو چې پنجای دا کیک آوټ کړی دی. بیا مونږ ویلو چې دا د دې موډ آف لایف یا د دې سټایل د دې ډیفرنٹ سټایل دی. مونږ ویلو چې دا فری لیوینګ پاتې کېدی شي، لکه په خپله خپل خوراک خوراک هم تیارولی شي، د چا نه اخلي. بیا مونږ بل ویلو چې دا یونی سیلولر ارګانیزم هم بدې کې ملټي سیلولر ارګانیزم دي. بیا مونږ ویلو چې بدې کې سیمپل ارګانیزم دي، بدې کې کالونیل فارم کې پاتې کېدی شي چې د یو ګروپ په شکل کې پاتې کېدی شي. بیا مونږ د دې د لوکوموشن په باره کې خبره کړې وه. نو مونږ ویلو چې څه ارګانیزم داسې دي چې هغه نن موټایل دي، هغه حرکت نشي کولی. څه ارګانیزم بدې کې داسې دي چې هغه حرکت کولی شي، لکه د پلیجلم په ذریعه باندې، د سلایا په ذریعه باندې. مونږ ویلو چې پلیجلم هغه ته وایي چې هغه په تعداد کې کمی او سلایا هغه ته وایي چې هغه په تعداد کې ډیري خو واړه سمالي. بیا مونږ د دې نه بعد د دې ریپروډکشن باره کې خبره کړې وه. نو مونږ ویلو چې بدې کې ایسیکچوال ریپروډکشن هم اکر کېږي او بدې کې سیکچوال ریپروډکشن هم کېږي. بیا مونږ ویلو چې دا کینډم پروټیسټا چې دی دا ویری سپیشل ده. نو دا د دې وجې نه سپیشل دی. که مونږ کینډم پلانټیا ته وګورو، په کینډم پلانټیا کې صرف پلانټ دي. که مونږ کینډم انیمیلیا ته وګورو، په کینډم انیمیلیا کې صرف انیمل دي. که مونږ کینډم پنجای ته وګورو، په کینډم پنجای کې صرف پنجای والا دي. خو بدې کې پلانټ لایک کریکټریسټکس هم دي ځکه چې پلانټ اټوټرافیک دي. نو بدې کې هیټیروټرافیک ارګانیزم موجود دي، اټوټرافیک ارګانیزم موجود دي. دغه شان که مونږ ریپروډکشن ته وګورو، ایسیکچوال ریپروډکشن هم پکې کېږي او سیکچوال ریپروډکشن هم پکې کېږي. Today is our topic about kingdom Panjai. نو فرست اف آل مونږ پنجای مینینګ کوو چې د پنجای دا ورډ د کوم زبان ورډ دی، د دې معنی څه ده، او بیا به مونږ د هغې ډیفینیشن کوو. نو زمونږ سره چې دی پنجای یو لیټن ورډ دی. لیټن ورډ مینز مشروم. زمونږ سره پنجای چې دی دا د لیټن زبان ورډ دی چې د دې معنی د مشروم وایي خریړي ته. او بیا زمونږ سره اوس هغه برانچ چې په کوم کې مونږ د پنجای سټډي کوو هغې ته څه وایي؟ نو هغې ته مایکالوجي وایي. مایکالوجي از د برانچ of biology which deal with the study of fungi. هغه برانچ د بایولوژي په کوم کې چې مونږ د فنجای سټډي کوو هغې ته مایکالوجي وایي. اوس که مونږ د پنجای د ډیفینیشن خبرو وکړو نو اټ از ایوکریاټک ارګانیزم، ایوکریاټک heterotrophic organism. Plant body is thallus having cell wall. زمون سره فنجای چې دی دا یو ایوکریاټک ارګانیزم دی. ایوکریاټک ارګانیزم هغه ارګانیزم ته وایي چې په هغې کې ټرو نیوکلیس موجود دي. بیا زمون سره دا یو هیټیروټرافیک ارګانیزم دی، په خپل خوراک نشي تیارولی، دا خپل خوراک په ابزارشن میتھډ باندې اخلي. بیا زمون سره د دې پلانټ باډي په شان دی، دا د پلانټ بدې کې پلانټ هم شامل دي. او تیلس هیوینګ او تیلس باډي، د پلانټ باډي از تیلس.
tellus mean which cannot differentiate from root and stem چې هغه نشي differentiate کولای نشي مختلف کولای په هغې کې فرق نشي لیدلی د نورو د حصو کې لکه زمونږ سره مشروم دی مشروم باډي چې کوم دی سټیم او روټ کې د هغې فرق نشي ظاهري دی نو دې ته وایي تلس خو په دې کې پلانټ یوز کېږي خو دې ته مونږ پلانټ نشي ویلی دې ته مونږ پنجه یو ولې ځکه چې د پلانټ سیلوال که مونږ وګورو هغه د سیلولوز نه جوړ دی او د دې سیلوال چې دی د کایټین نه جوړ دی او بل ډیفرنس دا دی چې د پلانټ باډي ته مونږ وګورو نو په هغې کې لیف موجود دي په هغې کې مختلف د هغې سټیم او روټ کې فرق مونږ شو کولی خو د دې په سټیم او په روټ کې مونږ فرق نشو کولی ځکه دې ته مونږ تیلس وایو بل زمونږ سره د دې هیبیټیټ خبره کوو چې دا چرته اوسېږي هیبیټیټ دې ته وایي چې یو ارګنیزم چرته اوسېږي د لیوینګ پلیس اف ارګنیزم از کالډ هیبیټیټ چرته چې ارګنیزم اوسېږي هغې ته وایي هیبیټیټ نو اوس د دې they almost live in all types of habitat including soil, air, water, dark, light, on the surface of organism, on the surface of plant, on the surface of animals. زمون سره د دې د په all types of habitat کې پاتې کېدی شي په سایل کې پاتې کېدی شي سایل وایي خاوره ایر کې پاتې کېدی شي په هوا کې په واټر کې پاتې کېدی شي په اوبو کې په ډارک په تیاره کې په لایټ په رڼا کې زمون سره all types of habitat کې تقریبا اپراکسیمیټلی دا چې دی پاتې کېدی شي اوس که مونږ د سایز خبر وکړو نو داسې پنجایي کینډم کې داسې ارګنیزم موجود دي چې هغه ویری سمال دي مایکروسکوپیک دي چې هغه مونږ په نیک آی باندې نشو لیدی لکه زمونږ سره دومره سمال سایز والا لکه ییست دا زمونږ سره یو اگزامپل دی چې دا مونږ په کینډم پنجایي کې یو سمال سایز ارګنیزم دی دغه شان لارج سایز خبره پکې مونږ وکړو ملټي سیلولر ارګنیزم پکې موجود دي که لارج سایز ته مونږ وګورو ټوټ سټول دا یو ارګنیزم دی چې د دې لارج سایز دی او دا په کینډم پنجایي کې هم شامل دی بیا که مونږ د سټایل خبر وکړو سټایل څه ته وایي موډ اف نیوټریشن دا خوراک څنګه حاصلوي یا موډ اف لایف د دې زندگی طریقه څنګه د سټایل څنګه دی نو زمونږ سره پیراسیټک اوس فرسٹ اف آل مونږ له دا پېژندل پکار دي چې پیراسیټک څه ته وایي پیراسیټک آر دوز ارګنیزم which live on the surface of living organism یا in living organism and return harm them پیراسیټک هغه ارګنیزم ته وایي چې هغه د لیوینګ ارګنیزم په سرفیس باندې اوسېږي یا په لیوینګ ارګنیزم کې اوسېږي او هغې له په بدله کې د هغې نه فایده اخلي خو په بدله کې هغې له نقصان ورکوي او پیراسیټک زموږ سره چې دي دا داسې پنجایي چې هغه په لیوینګ باډي باندې اوسېږي په لیوینګ نو هغې ته وایي پیراسیټک هغه پنجایي چې هغه په لیوینګ باډي باندې اوسېږي د هغې نه خپل خوراک حاصلوي هغې ته وایي پیراسیټک پنجایي خو زموږ سره د پیراسیټک دوه ټایپس دي یو ته انټو پیراسیټک وایي یو ته اکټو پیراسیټک وایي هغه پنجایي چې هغه په روټ کې دننه اوسېږي او د روټ سیل ته پینټریټ کېږي نو هغې ته وایي انټو پیراسیټک انټو مین انسایډ او اکټو پیراسیټک هغه پنجایي چې هغه روټ کې دننه یي خو د روټ سیل ته نه ور انټر کېږي نو هغې ته وایي اکټو پیراسیټک او پیراسیټک پنجایي چې دی دا په انیمل کې هم ډیزیز کاز کولی شي او په پلانټ کې هم کاز کولی شي هغې ته مونږ وایو فنګل ډیزیز اوس زمونږ سره دویم نمبر دی دا خو پیراسیټک وشو اوس زمونږ سره چې کوم دویم نمبر دی هغه دی پیراسیټک وشو اوس دی سیپروټروفک سیپروټروفک هغه فنجایي چې هغه د ډیډ باډیز نه د ګډو سړو مادو نه خپل خوراک حاصلوي چې هغه ډیډ باډیز دي هغه مړه شوي لکه فار ایگزامپل بسکټ دی د دې نه خپل خوراک حاصلوي په روټو باندې په بریډ باندې فنجایي کېدی شي یا زموږ سره فروټ دی نو زموږ سره اورینج دی به د اورینج باندې دا اٹیک کوي دا فنجایي که هغه ایون په ریفریجریټر کې ولې نه په فریج کې ولې نه خو دا پې اټیک کولی شي نو سیپروټروفک هغه فنجایي چې هغه د ډیډ باډیز نه خپل خوراک حاصلوي هغې ته وایي سیپروټروفک اوس زموږ سره چې کوم بل دی هغه دی میچولیس میچولیس از د ټایپ آف سیمبایوټک
میچولیسټک هغه پنجای ته وایي چې هغه په اسوسییشن کې اوسېږي د بل ارګانیزم سره اوسېږي او د هغې نه خپل خوراک حاصلوي یا هغې له فایده ورکوي یا دواړه یو بل له نقصان نه ورکوي دې ته وایي میچولیسټک. اټ از د ټایپ اف سیم بایاټک. اوس زموږ سره دا میچولیسټک لکه فار ایگزامپل زموږ سره دا یو پنجای ده، پنجای پلس الجی. نو زموږ سره دا پنجای چې ده دا د الجی ته پروټیکشن ورکوي. د دې پنجای ورله فایده سره الجی ته او دا الجی چې دی دا خپل خوراک د سن لایټ په موجودګۍ کې تیاری اټوټرافیک ارګانیزم دی او دا پنجای له خوراک ورکوي. نو دا زموږ سره میچولیسټک شو. خو دې ته موږ میچولیزم وایو، خو میچولیزم چې دی دا یو جنرل ټرم دی. د دې دپاره موږ سپیشل ټرم یوز کوو، هغې ته وایي لایکین. اوس زموږ سره کوم بل چې دی هغې ته وایي پریډیټرز. پریډیټرز هغه پنجای چې هغه یو کیړي مکوړو باندې به د وام باندې راشي او د هغې نه خپل خوراک حاصلوي په ابزارشن میتډ باندې هغې ته وایي پریډیټر. لکه فار ایگزامپل زموږ سره دا یو وام دی، په دې باندې دا پنجای راشي او د دې نه خپل خوراک حاصلوي. دا زموږ سره پنجای شو. دا بلو والا چې دی دا پنجای شو او دا چې دی دا زموږ سره وام شو، یو کیړه مکوړه شو. نو دا د دې نه predators are those organisms which take food from worms د کیړو مکوړو نه خپل خوراک حاصلوي. نو موږ د دې سټایل باره کې ډسکس کوو. اولې موږ دا یو چې پیراسیټک هغه چې هغه د لیوینګ نه خپل خوراک حاصلوي. دویم موږ ویل سیپروټرافیک چې هغه د ډیډ نه خپل خوراک حاصلوي. دریم موږ ویل چې هغه په اسوسییشن میچولیسټک چې هغه په اسوسییشن کې اوسېږي. لکه پنجای او الجی موږ اگزامپل ورکړو چې دا دواړه په اسوسییشن کې اوسېږي او د یو بل نه خوراک حاصلوي یا یو بل له فایده ورکوي یا یو بل له نقصان ورکوي نه فایده. او دې ته موږ سپیشل ټرم یوز کړو لایکین. او بیا موږ پریډیټرز هغه ارګانیزم چې هغه خپل خوراک د وام نه حاصلوي، د کیړو مکوړو نه. نو هغې موږ ډایګرام جوړ کړو، دا د یو وام او په هغې باندې پنجایي اټیک کړی دی. نو زموږ سره اوس چې کوم نیکسټ دی هغې ته وایي نیوکلیر مایټاسس. اوس نیوکلیر مایټاسس څه ته وایي؟ نیوکلیر مایټاسس هغه مایټاسس چې هغه په پنجایي کې کېږي. نو زموږ سره په انیمل کې او د پلانټ په شان باندې کې مایټاسس نه کېږي. په هغې کې مایټاسس په ډیفرنٹ طریقه باندې کېږي او په دې کې مایټاسس چې دی دا په یو سپیشل په یو خاص طریقه باندې کېږي. که موږ په جنرل مایټاسس کې په پلانټ او په انیمل کې وګورو نو په هغې کې یو سیل ډیوایډ شي انټو 2 ډاټر سیل ته او په هغې کې ریمین سیم نمبر اف کروموسوم وي. خو په دې کې هغې کې سایټوپلازم ډیوایډ کېږي. که موږ دلته وګورو نو دا زموږ سره د پنجایي یو سیل دی. نو په دې کې دا 2 سیل ته ډیوایډ شو، خو په دې کې نه سایټوپلازم بریک ډاون شوی دی. ویدن سایټوپلازم 2 سیل ته ډیوایډ شو، 2 نیوکلیای ته جوړ شو، خو سایټوپلازم چې دی د دې بریک ډاون نه کېږي په دې کې. نو ځکه دې ته موږ وایو نیوکلیر مایټاسس یو سپیشل مایټاسس دی. بل زموږ سره چې دی باډي آف فنګس. اوس زموږ سره د فنګس باډي څنګه ده؟ نو د فنګس باډي چې ده دا د مایسیلیم. The body of fungus is called mycelium. What is mycelium? Mycelium are thread-like structures which is called mycelium. Mycelium چې دی دا thread-like structure چې هغې ته مونږ mycelium وایو. او یو mycelium یو ټوکړې ته مونږ وایو هایپیا. هایپیا څه ته وایو؟ لکه فار ایگزامپل زموږ سره دا mycelium دی د یو پنجرې. که د دې مونږ دا یوه ټوکړه راوالو د دې ته وایي هایپیا. لکه دا زموږ سره یوه هایپیا شو. او هایپیا thread like structure of mycelium is called hypia. اوس زموږ سره د هایپیا there are 2 types of hypia. یو ته non-septate hypia وایي
یو ته وایي septate hyphae. Non-septate hyphae are those hyphae which have no cross wall. Which has no cross wall. هغه types د hyphae non-septate چې په هغې کې کراس وال نه وي. که موږ وګورو نو په دې کې کراس وال نشته، په دې کې ملټي نیوکلیس دي. داسې ښکاري لکه یو سیل دی او په هغې کې ملټي نیوکلیس دي. نو دې ته وایي non-septate hyphae. هغه types د hyphae چې په هغې کې having cross wall, having septum، چې په هغې کې septum موجود دی. دا زموږ سره septum دی او په هغې کې داسې ښکاري چې د هر یو سیل جدا جدا نیوکلیس دی. نو هغې ته وایي non-septate hyphae چې په هغې کې سپټم چې دی دا موجود دی. اوس زموږ سره په دې کې ریپراډکشن، ځکه چې ریپراډکشن خو په لیوینګ ارګانیزم کې کېږي، نو دا پنجاب یو لیوینګ ارګانیزم دی، نو خامخا به کې ریپراډکشن کېږي. نو ریپراډکشن اکر بای ټو ویز، یو ته asexual reproduction وایي، یو ته sexual reproduction وایي. Asexual reproduction are those reproduction in which single inward both are not involved is called asexual reproduction. لکه اوس زموږ سره asexual reproduction چې دی په پنجای کې اکر کېږي په 3 ویز باندې، په پنجای کې په 3 ویز باندې sexual reproduction کېږي. یو ته وایي بایسپور، یو ته وایي بایکونیډیا، یو ته وایي بای پریګمنټیشن. اوس زموږ سره دا زموږ سره یو hyphae ده. نو دا چې دی دا برسټ شي، په دې کې دا سپورز موجود دي. دا برسټ شي د دې نه دا سپورز چې دی دا راوځي او هغې له یو خاص یو پراپر پلیس وي، نو هلې به دا راوځي. نو چې دا راوځي نو دې کې asexual reproduction وشي. بیا زموږ سره بایکونیډیا باندې یو کېږي. بایکونیډیا کې دغه شان سیم وي، خو په هغې کې بایکونیډیا کې لږ ډفرنټ وي. بایکونیډیا کې دلته یو لانګ یو کلسټر یو لانګ چینج وي د سپورز، او هغه چې دی د هغې په طریقه باندې زموږ سره بای پریګمنټیشن په طریقه باندې asexual reproduction وشي. بای پریګمنټیشن کې څه چل وشي؟ بای پریګمنټیشن کې دا زموږ سره یو hyphae ده، د دې نه یوه ټوکړه راوځي، هغه ټوکړه چې دی هغه ډېر شی ته ډیوایډ شي، نو په دې باندې asexual reproduction وشي. اوس زموږ سره sexual reproduction. Sexual reproduction are those types of reproduction in which both are involved, male and female both are involved is called sexual reproduction. چې په هغې کې دواړه انوال وي هغې ته sexual reproduction وي. نو زموږ سره فار ایگزامپل دا زموږ سره یو پازیټیو hyphae ده او دا زموږ سره یو نیګیټیو hyphae ده. نو دې ته وایي دې ته وایي ګیمنټیس، دا د ګیمیټس په شان کار کوي. نو دا چې دی دا غټیږي نو اخیر چې دی دا جاینټ شي او د دې دا سپورز چې دی دا د یو بل سره شامل شي. چې دا د یو بل سره شامل شي نو په دې کې سیکچوال ریپراډکشن چې دی دا وشي. بل زموږ سره سیلوال دی. نو د سیلوال پنجای از میډ اف کایټین. د سیلوال چې دی د پنجای چې دی دا جوړي د کایټین نه. که تاسو به دې ټاپک کې څه کوېسچن وي نو ما ته په کمنټ کې شیر سینډ کولی. پلیز لایک فالو and also subscribe my YouTube channel. Thank you very much.